ګری داسې چې هغه وایسونه میسجونه کوي هغه زموږ حاجت نه پوره کوي موږ ته د حاجت د پاره سو وظیفه یا عمل لا تو خایا چې زموږ هغه حاجت زر پوره شي نو حاجت پوره کېدو لپاره بهترین عمل ته خیم الحمدلله چې د عمل ز خپل هم کوم ما د سه ضرورت پېښ شي وي حاجت مې راشي د عمل ز خپل هم کوم خو د هرې وظیفې په شاته خپل یو پټ راز پروت وي خو هر راز هغه څوک نه خېږي اکثر نو هغه راز ته هم زنن بیانوم هغه ته هم خیم چې زموږ وظایف ولې نه قبلېږي زموږ وظیفې هغه ولې اثر نه کوي یا مطلب دا زموږ کوم عمل کو هغه ولې اثر نه کوي د سیوی زمایتمندو دوه خبرې دي کې دي هغه دوه خبرې توجه سره او اطمینان سره او صحیح طریقې سره هغه کله وشي مستابه هر عمل قبلېږي مستابه هر دعا قبلېږي مستابه هر حاجت الله تعالی پوره کوي د حاجت لپاره وظیفه د خیم خو اخیره کې ان شاء الله اول دوه خبرې ووري په دې ما انسان پی کوم تاسو چې دا عمل مونږ تاسو خپل ژوندۍ کې لاول زموږ تاسو به هر مشکل الله تعالی سره اولنې چې کوم دی هغه مونږ دی مونږ ډېر ملګری دا شو قتل چې راشي یا تعویذ الو کا یا له وظیفه را کنه ور کوله مونږ فلانکی مس پسې کوا هغه یې کلاموس کدا شي نو بیا وظیفه وکړ کې کنه بکې یاره د خسار مونږ نشم کولې کسر وظیفه کوم نو کار وږي کو بنه کی نو زمای مندو چې سړی مونږ نه کوي وظیفه کوي نو کوم الله نه ته غواړي هغه الله تعالی مونږ تاسو پیدا کړیو او مونږ تاسو خپل عبادت لپاره پیدا کړو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون موږ تاسو هم پکار چې موږ تاسو الله تعالی ته ودرېګو هغه ته منځ کو عبادت کو او بیا خپل حاجت الله تعالی نه غوړو نو امام اشرف علي تنویر رحمه الله لیکلي دي چې درې سيزونه تاسو دغه کوي اول څه دعا بیا څه علاج بیا څه دم درود هغه نه بس دریم نمبر دم درود دي موږ تاسو پکار چې الله تعالی دعا غوړو بلکې توجه سره دعا غوړو کم کس چا نوکرې لزی یا کم کس چا نه پیسې وړي